शानी है जुल्मात से टकराना दस्तूर पुरानी है, टिकना न कभी झुकना भुट्टो की कहानी है। ये शान सलामत हो तकदीर बनानी है। सरशाह नवाज मुर्तजा मीर बिलावल है, जालिमों के दिल पे तेरा तीर बिलावल। साए बिलावल मैं जाने बिलावल, मैं साए बिलावल, बीबी शहीद रानी की तस्वीर बिलावल है, जालिमों के दिल पे तेरा तीर बिलावल। बनावल खुदाई चढ़ेर मेहरबाना राम कौन के लिए ब्याह के ना बाद चिकम जमुंग मशरान रागली दी स्टेज नास्ती अगुई तार कले वे ब्याह जमुंग दस्वात ना दे पीकेचे ने चिकम जमुंग जवानान मशरान जुंग स्पिनगिरी अगुई रागली दी अगुई तार कले वायम औ तदी हल्के गैरतमंद गयूर पुख्ताना नरान जवानान د ټولو دوی د جوش ته چې زه ګورم او د ګڼې ته ګورم نو زړه مې ډېر زیات خوشحاله شو او چې ګورم حوصله مې هم ډېره غټه شوه ځکه چې موږ به خپل جدوجهد چې په پاکستان کې د داسې قوتونو خلاف چې کمزوري خلک د دې مقابله نشي کولی و چې موږ دوی ته ګورو نو زموږ حوصلې چې دی هغه دویږي د غر غوندې زما وروڼو زمونږ قوم زمونږ را روان نسل د قوم بچي د هغوی مستقبل که دا کم حالات روان وي هغې کې به تیارې وي راحت به پکې نه وي او بدقسمتۍ نه چې کله هم د دې خلکو مقابله چا شروع کړې ده بیا زموږ په خپلو خلکو کې او هغه خلک چې هغوی د دې قوم مستقبل سمول غواړي 20 کاله به چغې ووایي چې کله د اقتدار ټیم راشي کله په طاقت کې راشي نو په ځان ویریږي او د هغه خبرو نه شاته شي نو انشاءالله نن به موږ دا وعده کوو چې موږ به په دې جنګ کې لاس په لاس کې ورکوو او دغه خلکو مقابله وکړو انشاءالله زنده‌باد بیا زنده‌باد په دې ملک نن که موږ وګورو خلکو د ځان انقلابیان راخکړي دي خو که غور سوچ وکړې زما خیال چې کال 2 کاله کېږي چې دې خلکو نه انقلابیان رخ شوي دي زموږ پاکستان پیپلز پارټي د 500 کال نه د دې ظالمانو د دې جابرانو د دې وډېرګانو د دې خلکو مقابله کوي او داسې مقابله نه ده زه اکثر خبره کوم چې یاره د یوې پارټۍ مشر مړ نه شو پانسي نه شو په ګولو ونه لګېدو خو زموږ د پاکستان پیپلز پارټۍ چا څوک چې د دې پارټۍ باني دی هغه په پانسۍ ختلی دی کمې تورسري چې پاکستان له یو نوی ډایرکشن ورکړی و هغه په ګولو لګېدل نه پرزیدنټ زرداري چې هغه زموږ د ملک انقلاب راایستی و 18 ترمیم نور داسې څیزونه هغه عجزې ریچې ریچې کو په جیلونو کې خو موږ د یرې خلک نه یو موږ به د دې حالاتو مقابله کوو او د دې حالاتو مقابله به موږ په جمهوري طریقه باندې کوو موږ جمهوري خلک یو حقیقي خلک یو په صحیح طریقه به راځو په اقتدار کې او چې کله په صحیح طریقه ته راغلې بیا به نه مهنګایي وي نه به بدامني وي نه به زموږ د قوم نسل بچي چې دی هغه به خرابېږي نن تاسو وګورئ یو سړی چې هغه دومره وایي چې ما محنت کړی دی خو نن چې هغه راغلی دی نن طالب علم خفه دی نن د ګاډۍ مزدور خفه دی نن دکاندار خفه دی نن انجینیر خفه دی ډاکټر خفه دی هر څوک خفه دی انشاءالله رڼا را روانه ده چې زموږ جدوجهد داسې وي زه به دا ټایم به ډېر نه اخلم ځکه چې مشران هم ناست دي هغوی به هم خبرې کوي
خو زه به په یو شعر باندې د خپل خبرې ختموم. خدای دې د بل وطن انسان په تا برلاسې نه کي، خدای دې د بل وطن انسان په تا برلاسې نه کي. ما د وطن سپي ته هم دغه دعا کړې ده. الله مو په عزت وساتئ، الله مو خوشحاله وساتئ. جی بوټو